د سوات چارباغ سره تعلق لرونکی ډاکټر زیشان چې د پولیو څاڅکي ورکوونکو ټیم مشر دی او په وزیرستان کې د پولیو اهلکارو ته تربیت ورکوو د مئی په 18مه نیټه د ډیوټۍ نه خپل ځای ته واپس پتلو وزیرستان امیرعلي سیمه کې ناڅرګنده تنانو وتښتوو. په دغه پیښه د خیبر پښتونخوا ډاکټران او د سیمې خلک سخت اندېښمن ول. ډاکټر زیشان بیرته کور ته راغلی چې ورته خلک مبارکۍ ته ورځي. 17 مې باندې چې کوم د واقعیا مخامخ راله فیلډ کې لګیا موږ خپل اکټیویټي کوم چې زموږ پری کمپین اکټیویټیز دي ټیمز ټریننګ مونیټرینګ هغه موږ کړو تقریبا راوند اباوت 130 چې کوم دی فیلډ نو واپس خپل ریزیډنس ته چې کوم دی غره روانو ما او لاره کې چې کوم دی دا واقعیا مخامخ راله فردر که موږ وګورو نو سچویشن چې کوم دی هلته خو بس یو انسرټینټي ده خو لګیا دي بیا هم هغه ګورنمنټ لګیا دی خپل هغه کوم اکټیویټیز چې کوم دی غره روان دي. خو د ډاکټر زیشان ټول ټبر په دغه اړه خوشحاله دی. دوی وایي چې د وزیرستان د مقامي مشرانو او اوسیدونکو هم ذمواري جوړیږي چې داسې پیښو مخنیوي وکړي او د عام ولس خدمت کوونکو ته د تحفظ ورکړی شي. دې باندې به ډېر غټ اثر په دې د ډیولپمنټ په کارونو باندې د دغې علاقې په د فلاح په کارونو باندې ځکه چې خلک به ځان محفوظ نه ګڼي چې محفوظ نه کړي نو هغه به څنګه خلکو ته خدمات ورکړي. نو زما خو د دغې علاقو دغې مشرانو ته دا یو خواست دی چې هغې دې د دغې خلکو مخنیوی وکړي او د صحت په حواله سره د هیڅ چا سره هیڅ قسم کمپرومایز نه کوي. د هغې ذمواري جوړېږي. ډاکټر زیشان په داسې حال کې د وزیرستان نه تښتولی شو چې دا وخت په وزیرستان کې د پولیو 4 نور کیسونه مخې ته راغلي. پوهان وایي که چېرې د طب عملیې ته مناسب تحفظ ورنه کړی شي نو وزیرستان او نورو قبایلو سیمو کې د پولیو رنځ به شمول نور مریضانو مشکلات زیاتېدی شي. د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.